دا اسقاط دایره م لیدلې ده امره چې کېدي اب لیدلې ده مونږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض ولا واجب ولا سنت ولا مستحب ولا منظورات بلکې جميع حقوق د باري تعالی چې لازم شوي په ذمه د حاضر متوفا د حين تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې ورځنی فوت شي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلې خو چې مال راوبخلو څو کپ چې پاسېدم ویل ولې ما خو تا ما ته وبخل بس خبر خلاصه شو ویل کینه مړه دا هیله ده مال والله کې کینم بس الان دې غوټه قرآن نور دی چې ما مخکې منډې کوي یا پسې را منډې دې خو وګوره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایګي د شانه د مسلمانانو سره چې اکثر به ادا کړي نو ته به دلیل دا چې ضمن المؤمنین خیره که نه چې مسلمان به د خیر ګمان کوي په هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې د موره پیدا وي او تر مرګه پورې تا لیدلی نه وي ما په خبره پوهېږي مجتهد صاحب دا دومره غټ پټکی د ګډوړی دی په سر د سپین د ململ کېنولی دی ګډوړی دی په سر کېنولی دی هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې تا لیدلی نه وي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځن طلاق بچی دی نه یې لمونځ کړی نه یې اودس کړی قرآن ته یې کنځل کړي ملا ته د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې خایګي د شانه د مسلمانانو سره چې اکثر به ادا کړي دا هیله ده که دا دوکه ده دا هیله ده هیله خو به هغه چاله کوي چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه یې کوي کېدی شي که نه یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ سنډه نواب مړ په پېښور کې په قبر یې زه ولاړم اواز داسې چې ټول ووایي چې دا ښه سړی دی زه ترې راپاڅېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل ونه اوس چې مونږ پرې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر کې دا ښه سړی خر ته به زه ښه سړی دی نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی جګړه د خېټې ده قرآن او حدیث کې هېڅ اختلاف نشته دی خو وګورئ مړی سنت طریقه هغه ده خیر القرون وایي دا طالبان قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ده ټیک شو نن په دې ستلیل دلته دی ګوره ښځه به دې کیني هلک میندې خویندې راغلي ښه غواړي نو څه به غواړي اته سیری نکریزي دوه ډالۍ د خاورو تیل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کین خواب ولې دا زما لور صخره ده ښځه دې ورمخکې کړي تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب وایي شیخ دا شیخان به اول مرداره نو تاسو پرېږدم شیخ صاحب یاره یو درې منه وریجې او یو دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې در کړې ده تا خدای کور روان کړه تا خدای بیړي غر کړه که خدای دپاره دې ورکړې ده چې درې منه وریجې او دوه ټیمه غوړي پرې غواړي دا ستاسو زامن دی خو وګورئ بجلیګر ملا دوه لوڼه واده کړي دي دوه لوڼه دا به م واورئ ستاسو دې طرف ما ته یو خط راغلی و چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګرې کوي که نه راشئ وګورئ که بجلیګر ملا هم د بټونه والا تر ضیاءالله پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تې کله کوي ټیک شو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا هم دومره څه ورکړي دي ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پهلي جومات کې هم چېرته په ټوکو کې داخله شوي نو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم ټلویزیون ولیدو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي خلاصه شوه نو ځان نه ګیرې کله کوي په خره